لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. انتہائی واجب الاحترام مدرسہ معہد العلوم تخت بائی، طلباء کرام، علماء کرام، سٹیج باندې موجود شیوخ حضرات، درانه مشران، بالخصوص د دې مدرسې مدیر حضرت مولانا مفتی عطاء الرحمن صاحب، ناظم اعلیٰ مولانا گل محمد صاحب، زه د ستاسو زړه د کومې نه شکریه ادا کوم چې نن د علوم نبوت، د علوم قرآنیه د عظیم مرکز تقریب تکمیل القرآن مناسبت سره چې دا پروکار تقریب انعقاد شوه، دې ته تاسو زه راوبللم او خاص کر چې دا کوم القابات ما متعلق سٹیج سیکرٹری سے بیان کړل، نو حقیقت دا دی چې دا شیخ القرآن او شیخ الحدیث دا القابات د یو عالم طرف ته منسوب کول ډیر احتیاط پکار دی په دې کې. حالانکه مونږه طالب علمان یو، کو فاضلان هم شو او سوکالو نه درس او تدریس سره تعلق مهم دی، خو دینه باوجود په استاد العلماء یا دغه شانتې داسې نور القاباتو کې احتیاط انتہائی ضروری دی. حالانکه تاسو مونږ نه لوی تمی دی، حسن ظن دی، په هغې مونږه مشکور هم یو او دعا درخواست هم کو چې الله دې هغې حسن ظن او د هغې امیدونو مطابق مونږ ته د خدمت توفیق راکړي. نن عزیزانو، مشرانو، کشرانو، نن د قرآن عظیم الشان د ختم القرآن تقریب مناسبت سره دلته مونږ موجود یو او ډیر د خوشحالی د مسرت او د فخر مقام دی چې الله رب العزت په دې فرشته صفت معشومان د ښکلي چهرې چې زمونږ وړاندې ناست دي، الله رب العزت دی باندې لوی انعام فرمایلو. الله رب العزت د دې په قلوبو کې د قرآن عظیم الشان هغه لوی نعمت
د قرآن عظیم الشان سره د دی الله رب العزت نسبت قائم کړو. دا ماشومان د مبارکباد مستحق دي، د دی والدین د دی اساتذه د مبارکباد مستحق دي. زمارونو قرآن هدل للمتقین دے، اللہ رب العزت فرمائی هدل للناس دے، د ټول انسانیت د پاره الله رب العزت د هدایت سرچشمه ګرځولې ده. نن په معاشره کې چې څومره بدۍ دي، څومره مسائل دي، څومره پریشانۍ دي، دا څومره اختلافات دي، حسد دی، د رور سره نه لګي، زمون معاشرتی زندگی تباہ و برباد ده، زمون معیشت د سود تابع ده، زمون سیاست د انتشار او د صرف دنیاوی مقصد د پاره چکم ده ګرځېدلې ده. زمون نظام عدل تباہ و برباد ده. د دې مسائلو بنیادی وجه دا ده چې مونږ د الله رب العزت طرف نه نازل شوه دی عظیم کتاب نه روگردانی کړي ده. د دې کتاب ناقدری او ناشکری مو کړي ده. دا کتاب مونږه د الماری زینت ګرځولې او خپل د ژوندونو حصے ګرځولو د پاره تیار نه یو. نن مونږ چې خپل په دې ژوندونو باندې نظر واچو نو ګورو هر طرف ته مسائل او پریشانۍ دي. غربت بے انتہا دے. نوکر پیشہ حضرات هم دغه وای چې برکت نشته. کاروباری تاجران وای کارونه ګډوډ دي. د دې بنیادی وجہ الله رب العزت په قرآن عظیم الشان کې خپل بیان کړ. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. وای چا چې اعراض کو زما د ذکر نه هغه باندې به معیشت تنگ کړی شي. نن زمونږ د ملک د ټول اسلامی دنیا د ټول عالم نظام چې کوم دی هغه د ورلد بینک او د IMF او د امریکای ډالر نه تاویږي را تاویږي. مونږ خپل معیشت د سود تابع ګرځولې. نن کو زمونږ وزیر اعظم صاحب یو سیلاب زده علاقې کې د بجلی په بل کې ریلیف ورکول هم غواړي. نو زی په IMF نه تپوس کوي چې 15 روپۍ یونټ رعایت ورکول غواړم، اجازت شته؟ تر دې حد پورې زمونږ معیشت دی کفري طاقتونو
دې طاغوتي قوتونو جکړاو کړی دی. هر کال مونږ قرض اخلو دې دپاره چې سود پې ادا کړو. قرض خو پرېږده، د قرض د پاسه چې کوم سود خیږي د هغې سود ادایګي دپاره مونږ قرض اخلو. حالانکه سود د الله رب العزت او د الله رسول سره جنگ ده. زمونږ عدالتي نظام هغه د لارډ میکالې قوانین تر اوسه پورې رایج دي. د نیکه د پوله پټیو د جګړې فیصله چې کوم دی نوسیره لوی شي، خو هغه مسایل زمونږ په دې موجوده عدالتي نظام کې حل نشي. 50 کاله 80 کاله تیر شي، زمونږ عدالتونه زمونږ عدالتي نظام مظلوم ته انصاف نشي ورکولی. د دې بنیادی وجه د قرآن او د قرآنی تعلیمات نه روګردانی ده. خدا الله رب العزت لوی فضل او شکر دې پمو چې په دې افراتفری بے دینی بے برکتی په دې ماحول او معاشره کې الله رب العزت مونږ ته داسې علماء کرام، داسې مدارس، داسې معاهد، داسې مساجد او داسې خانقاهونه او ادارې عطا کړې چې د ګوټن په دې دور کې د امت مسلمې د رهنمایي او د هدایت د پاره خپل کردار ادا کوي، خپل کوششونه کوي. او دا مدارس او دا ادارې نن هم د دې کفري طاقتونو په سترګه کې ازغي په تور کټکټاویږي. او دا طاقتونه هر لمحه په دې کوششونو کې دي چې د اسلام د مراکزو ته نقصان ورسوي، د امت هغه رهبرانو ته نقصان ورسوي، د امت مسلمه رهنمایي کوونکي هغه لوی مجاهدین، هغه د علوم لوی سرچشمه، هغه د دین اسلام لوی لوی ستنو ته نقصان ورسوي. تاسو ولیدل د شهید اسلام حضرت مولانا سمیع الحق شهید نور الله مرقده دا غي قصور سو، دا غي ګناه سو، دا غي جرم سو، دا غي ګناه او جرم دارالعلوم حقانیه غونته د عالم اسلام عظیم مرکز قیادت احتمامو، دا غي جرم د امت مسلمه د وحدت هغه مضبوط اوازو، دا غي جرم د امت مسلمه د هر مظلوم سره ولاړو، د امت مسلمه د هر مظلوم توانه आवाज جوړیدل، اغی پشا ادریدل، اغی جرم. دا اغی جرم داو چې دا کفری طاقتونه خپل مغربي تهذیب په ذریعه سره زمونږ د ځوانانو، زمونږ د نوی نسل اذهان بګاړول غواړي. دا غي او دا
قرآن او د احادیث او د مدارس او د علماء په مابین کې بعد پیدا کول غواړي. د مولانا سمیع الحق شهید جرم دا وګرځېدو چې دارالعلوم حقانیه غونته د اسلام یو لوی مرکز چې هغه امت ته د امت د عالم اسلام د رهنمایي کوونکي داسې علما ورکي چې دا علما د دې طاغوتي قوتونو منصوبو مخې ته رکاوټ ګرځي. دا مدارس دی کفري طاقتونو منصوبو او عزائم او اسلام ته نقصان رسولو مخې ته رکاوټ ګرځي. دا معاهد دا مدارس دا سه رجال کار معاشري ته ورکي چې هغه د دین اسلام فرزندان د معاشري د فلاح او بهبود لمبرداران هم ګرځي. د اسلامی تهذیب او تمدن د پرچار او د شعائر اسلام د دفاع هغه مجاهدین ګرځي. د مولانا سمیع الحق شهید جرم دغه د مولانا سمیع الحق نه بعد د هغه د بچی مولانا حمید الحق شهید جرم هم دغه او د زرګونو لکه علماء کرام چې چا خپل سرونه قربان کړل خو د دین اسلام خدمت نه د دې مدارس دینیه او د خدمت نه د دې عوام الناس رهنمایي نه خپل ځانونه شاته نکړل. د هغه لکه علماء کرامو د شهادت وجه هم دغه ده. خو الحمدلله ثم الحمدلله دا د حقانیت دا مشن دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د شریعت د برتری د اسلامی نظام د نفاذ دا مشن شهادتونه دا مشن نشي کمزوروله. ترسو پورې چې دا مدارس قائم دي دا علماء حق موجود دي دا عظیم شهداو وارثان او پتنګان موجود دي د دې کفري قوتونو منصوبې به ان شاء الله چره هم ناکامیابیږي. د اسلام په نوم معرض وجود دا الله رب العزت انعام دا پاکستان دا بچره هم نماتیږي نه په دې باندې دا اغیار خپل منصوبې مسلط کول شي ان شاء الله. مونږ ته پکار دي چې مونږ قرآن سره احادیث مبارکه سره د مدارس سره د علماء سره کلک ودرېګو. خپل بچیان د مدارس ته وقف کو خپل بچیانو ته دینی شعور ورکو دا غي رهنمایي وکړو او د اسلام خلاف چې کوم سازشونه دي د مدارس خلاف چې کوم سازشونه دي زمونږ د وطن پاکستان خلاف چې کوم سازشونه دي هغه سازشونو مقابله کې خپل اولاد تیار کو او د اسلام او د پاکستان دشمنانو ته دا پیغام ورکو چې پاکستانی قوم په اسلام باندې سر ورکوونکې قوم دی په شاعر اسلام دفاع باندې خپل سر ورکولې شي
علماء کرام او مدارس تحفظ د پاره خپل ځانونه قربانول شي، خو د اسلام دفاع د شاعر اسلام دفاع نه الله په حکم یو انچ هم نشي شاته کېده. مونږ به نن د اجتماع کې د عزم کو چې د قرآن سره به خپل ربط نور مضبوطو، احادیث مبارکه سره به خپل ربط نور مضبوطو، د جهالت د تیاری ختمولو د پاره په معاشره کې قرآنی علوم نافذولو د پاره حقیقی معنی کې زمونږ د وطن زمونږ د ریاست طیبه ریاست مدینه جوړولو د پاره به خپل برپور کردار ادا کوو، خپل ځانونه به قربانو، خپل ځانونه به وقف کوو. او پاکستان چې د اسلام په نوم جوړ دی، د اسلام کې لدا اسلامی نظام نفاذ سره به انشاءالله د دې مستقبل وي، د دې بقا، د دې تحفظ، د دې ترقی اسلامی نظام کې دا، قرآن کې دا، قرآنی تعلیماتو کې دا. مونږ ټول به انشاءالله دا عهد کوو چې دا خپلو مشرانو، دا خپلو اسلافو، دا خپلو شهیدانو په مشن او په لاره به انشاءالله همیشه روان یو. او که په دې لاره کې د هر قسمه قربانۍ، د هر قسمه تکلیفاتو سره مونږ مخامخ شو، نو دا تکلیفونه او دا قربانۍ دا به د آخرت ګټه وي انشاءالله. زه یو ځل بیا د دې مدرسې منتظمینو زړه د ته نه مشکور یم چې دی د تخبایی په دې خاوره کې پاکستان کلی کې د علوم دینیو داسې یو مرکز قائم کړی چې الله رب العزت ته خیرونه خوري. الله رب العزت د دې ادارې فیوزات او برکات نور عام کی. الله رب العزت د دې ادارې ته مزید ترقیات نصیب کی او د دې محتمم صاحب حضرت مولانا طاهر الرحمن صاحب، د غیرور صاحب ناظم مولانا ګل الرحمن صاحب او نور جمله مدرسین چا څوک چې په دې مدرسه کې خدمتونه کوي، الله دې ټولو ته دنیا او د آخرت ترقی نصیب کی. والآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين.